آیا د روانو ناامنیو پړه له امریکا سره پر امنیتي تړون ور اچول کیدی شي؟ امنیتي تړون د چا په ګټه دی؟ افغانستان که امریکا؟ سرکی ریپورت. امضای پیمان امنیتی کابل واشنگتن در 8 میزان سال 93 نخستین کار بزرگ حکومت وحدت ملی پس از مراسم تحلیف. امضای این پیمان در آن زمان مخالفان خودش را داشت. حالا 1440 روز بعد اتمر فردی که آن پیمان را با آمریکا به امضا رسانده بود خواهان تجدید نظر واشنگتن در این مورد است. افغانستان د اسلامی جمهوریت نماینده او د امریکای متحده ایالاتو نماینده څخه هیله کوم چې دا تاریخی سند امضا کړي. پرسش این است که اتمر در آن زمان از رهبری حزب حق عدالت تازه به کرسی مشاوریت شورای امنیت ملی نظام آقای غنی رسیده بود. چرا مخالفت نکرد؟ درست است که پیمان به هر مملکت به هر کسی صورت میگیره، ولی با بعدش که چه قسمی او تطبیق میشه در روی تطبیقشان ما نقطه داشتیم. از او خاطر ما به منافع کشور هر وقت باید کار بکنیم. نه تنها اتمر بل صبغت الله مجددی رئیس شورای عالی احزاب جهادی نیست پس از یک همه‌پرسی بالای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان فشارها وارد ساخت تا این پیمان را با آمریکا به امضا برساند که کرزی در آن زمان پیمان را امضا نکرد. اگر امضا نکنین ما خفه میشیم میریم. امضا کنین که مثلا و ظاهرا امروز مجددی نیز پشیمان است. ممکن به تحلیل و به زعم خود از یا در ابتدا ای بوده باشه که با منعقد شدن پیمان امنیتی ممکن تغییری در وضعیت امنیتی به خصوص بیاید، اما دیده شد که در طول بعد از امضا هیچ گونه کدام تغییر در اوضاع امنیتی نیامد. درشترین بند پیمان امنیتی کابل واشنگتن این است که طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، سهمگیری در صلح و ثبات منطقه‌ای و بین المللی و ارتقای توانمندی افغانستان همکاری‌های نزدیک داشته باشند که از نظر این منتقدان آمریکا چنین نکرده است. مهمانان من در بحث خانم گلاله نور صافی عضو مجلس نمایندگان، آقای ذکریا عضو مجلس نمایندگان، آقای ادریس استانکزی که با ما یک جا خواهند شد و در استودیوی دوم ما دکتر معین سمکنی رئیس حزب حق و عدالت. ما میخوایم که شروع بکنم از آقای سمکنی. خاغلی ډاکټر صاحب په پیل کې تاسې ولیدل چې خاغلی اتمر صاحب او ټول څلور خواو دا پریکړه وکړه چې دا تړون باید ترسره شي. یوازې خاغلی کرزي صاحب نه غوښتل چې دا تړون لاسلیک شي. اوس څنګه په څو کالو کې هر شی بدل شول او اوس دا تړون ښه تړون نه ده او باید بیا تر پلټنې لاندې ونیول شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د سټوډیو کې ناستو میلمنو ته او ټولو افغانانو کتونکو ته زه د نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ګورئ چې کله دا تړون امضا کېده د اول خپله د کرزي صاحب په وخت کې هم په دې باندې لویې نندرې روانې وې. بالاخره کرزي صاحب په هغه وخت کې زه فکر کوم چې ده به داسې فکر کړی چې دا خلک د دغه تړون پړه په ما باندې ما غاړې ته راونه چولی شي. خو یوه موضوع دا دی چې په هغه وخت کې تر کومه چې زه اطلاع لرم د برېښنایي پیژندپاڼو او د دغه تړون مسایل په لوی لاس کرزي صاحب بل حکومت ته په میراث پرېښودل چې پرېږدی چې هغوی ورسره ولوبېږي. اوس خبره دا دی چې د اولې ورځې نه چې کله 11 د سپټمبر په افغانستان په امریکا کې پېښ شو، د هغې نه د شوروي د بخښنه غواړم د نړۍ قوتونه افغانستان ته راغلل، د یوې پرېکړې په اساس باندې راغلل. همغه وخت کې و چې د افغانستان د جوړونې کارونو نه پیل وشو، حکومت نوی له ساره ورغولی شو. خو وروسته امریکایانو کله چې د افغانستان نه دوی زیات تعداد پوځیان دوی وباسي، په هغه وخت کې دا موضوع رامنځته شوه چې یو امنیتي تړون باید د افغانستان سره لاسلیک شي او په تدریج ډول د افغانستان وسلوال قوتونو ته د جګړه په اختیار کې ورکړل شي چې د ملک نه په مستقل ډول دفاع وکړي. نو په همغه اوس هم چې راځو دې ته چې د موږ د پوځ ټول مصارف
یعنی څه د پاسه 4 میلیارده ډالر په کال کې دوی د امریکا متحده ایالات ورکوي. نو هماغه و چې د دې دپاره چې د موږ خپل پوځ ساتلی اوسیږي نو دغه تړون ته اړتیا وه. یوازې د پوځ مسله په دې کې نه وه، له بعده مرغه چې بعضې تړونونه چې ډاکټر صاحب نو بیا ولې اتمر صاحب د څه لپاره اوس نه غواړي چې دا تړون یعنی دا تړون باید یو خواته لاړ شي یا تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟ نو بیا اتمر صاحب خو د دغو غرب یا د دغو لویدیځو لخوا نه یو وړ کس دی. نو ګورئ په دې غونډه کې چې ما او جناب اتمر صاحب هم ګډون درلوده، د هیواد ډیری مشرانو په دې کې ګډون درلوده. په هغه کې له بعده مرغه چې بعضې وخت خبرې تحریف کیږي، پروګرامونه داسې ورکولی کیږي چې په هم زمان موږ هلته غونډه ولرو، د غونډې ترڅنګ په ولسي جرګه کې یو تعداد وکیلان هم دغه موضوع راپورته کړي. دا خپله د دغې نه ښکاري چې دا یوه ډیزاین شوې موضوع وه، او بل موږ په هغه کې په دې بحث نه دی کړی چې دا تړون د لغوه شي. د دغه تړون د بیا کتنه وشي چې آیا دا تړون موږ ته مثمر تمام شو او که نه، ځکه چې موږ هغه د 3 اساسي ټکي چې وو، یول دا چې په افغانستان کې صلح راوستل وو، دویم دا چې و چې د افغانستان په اقتصادي حقوقي لحاظ ډاکټر صاحب حقوقي لحاظ دا ستاسو وظیفه نه ده چې تړون باید تر کتنې لاندې ونیول شي، دا د حکومتونو وظیفه ده چې هغوی باید دا پروسه په لاره واچوي. نو ولې دا خبر تاسې وراچوئ؟ نو اوس خو موږ د دغې په خاطر چې د موږ یو داسې کنفرانس راغوښتی و چې د آل پارټیز کنفرانس په نامه و، چې په دا کې ملک چې کله بحران طرف ته ځي نو ټول سیاسي شخصیتونه به سره یو ځای کېږي چې د افغانستان په مورد له سره په ټولو مواردو ارزونه وکړي. یو د تړون مسله هلته نه وه پکې مطرح چې یوازې د تړون مسله وي پکې. نو دا کې ټاکنې وي په دې کې چې څنګه موږ ټاکنې ولرو او د راتلونکي ولسمشرۍ دپاره موږ څنګه رڼې ټاکنې ولرو. د احزابو غوښتنې وي چې هغوی کې آیا د حقوقي له طرفه دوی درستې دي او که نه درستې دي. هلته دغه رنګ د جلسې داسې واخیستلی شو چې کله په دې موضوع باندې بحث راتاو شو چې د امنیتي تړون مسله منځته راغله. موږ په هغه وخت کې موږ خپله د څار چې د ساره څار پې وشي، خبرې پې وشي چې دغه نو تاسو هغه غونډه کې وایي کرزی صاحب راپورته شو ویل چې ما سره ودرېږئ، دا دغه نه منو، داسې منو، دا نه منو. حتی صابون صاحب ته وویل چې ته مجاهد یې، دا تړون نه منو، دا د منلو وړ نه ده. په همدغه باندې ډاکټر صاحب بیرته راځم. زه غواړم چې له خپل سټوډیو نه دننه سټوډیو نه هم پوښتنې ولرم، بیرته تاسو ته ګرځم. دغه د ولسي جرګې خبرې هم په هماغه ورځ راپورته شول چې ښاغلي همایون ویل چې ډیری د ولسي جرګې غړي په دې پایل ته رسېدلي چې موږ دغه باید تر کتنې لاندې ونیول شي دا تړون او خبرې ورباندې وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو تاسو درنو میلمنو او ستاسې لیدونکو ته زه وایم چې دغه د پرون تصمیم د شورا تصادفي نه و، دا شاید کوم تړاو یې درلوده د دې غونډې سره چې د حضرت صاحب کور کې و، ولې چې موږ په هماغه ساعت کې چې د یو 10 نفرو یو ورقه امضا کړې وه، لیکلې وه چې باید په دې تړون باندې تجدید نظر وشي. دا یې معاون د شورا جناب همایون صاحب او مشري کول، هغې ته یې ورکړله. په هماغه ساعت کې د شورا حاضر اعضا 104 نفره و، چې په 104 نفرو کې جناب همایون صاحب غږ وکړو چې 150 نفر حاضر دي او په اکثریت آرا سره د تصمیم ونیول شو چې هغه چا چې شین کارت پورته کړی د 100 نه ډېر نه و، اکثریت هېڅ کارت پورته نه کړی او څو نفر هم سور کارت پورته کړ، چې دا یو غیر اصولي کار و. ما همالته خپل غږ پورته کړ، زه لاړم حاضري مې راوړه، منشي ته مې ورکړه، همالته حاضري ولولې. 104 نفر د اعلان کړه، ما اعلان نه کړ، څو چې پای کې د مجلس 118 ته ورسېد بیا هغه وخت یې پای کړ، هغه وخت اعلان وکړ. اما جناب همایون صاحب ویلې چې 150 نفر حاضر دي، آرشیف موجود دی، تصویرونه موجود دي، تاسې وګورئ چې څو نفرو شین کارت پورته کړی چې په دې کې تجدید نظر وشي. موږ نه وایو چې دغه تړون چې امضا شوی دی دا د افغانستان د خلکو د نجات تړون دی او حتما د دغه تړون په اساس باندې افغانستان ګل ګلزار کیږي او ټول دښمنان وژل کیږي، د منځه ځي او موږ یعنې آرامش او صلح ثبات ته رسیږو. دا زموږ مشترکه کار دی، دا به یوازې د یو بل هیواد وظیفه نه اوسي، بلکې چې دغه ګوندونه چې 40 کاله یې دلته ډېر
کارونه کړي دي. دغه امریکا د راتګ سره ډېر میلیونونه ډالرونه په اکاونټو کې داخل شوي دي. دوی هم وظیفه ده. دوی څه کوي چې په 15 کالو کې هغه پیسې چې د امریکا نه راغللې او هېڅ معلوم نه شو چې ادرس چې د چا په جیبو کې ولیدل دخل څه کوي. دوی هم وظیفه لري چې د دغه وطن د جوړولو کې د دې وطن د ثبات دپاره ګامونه پورته کړي. دغه وخت کې چې موږ تاسې یاست متاسفانه موږ ګورو چې زموږ ډېر یو شکنن امنیتي حالت دی. په هر ګوژه او کنار کې مخالفین د نظام پورته کیږي، لارې نیسي، خلک وژني، انتحارونه کیږي، جنګونه کیږي. په دغه وخت کې یو ګروپ جګیږي عجیب و غریب خبرې کوي چې دا تړون ګویا باید تجدید نظر شي. یعنی حتما باید یو شی تجدید نظر شي. دا یو دایمي یو سند نه دی چې د تل دپاره باید وسیږي. هغې کې شرایط ایښودل شوي مخکې د مخکې نه. هر تړون چې ایښودل کیږي د هغې د فسخ دپاره د هغې د تعدیل دپاره یو شرایط پکې ځای په ځای کیږي چې هغه شرایطو په اساس باندې موږ کولی شو چې یو تړون نه صرف نظر وکړو یا باید هغه بیرته دغه مشران چې راټول دي دغه د امریکا تړون په اړه خبرې کوي، دغه د افغانستان په ګټه ده که نه؟ دغه سانه کې نه، په دغه سانه کې نه. که دوی فکر کوي چې دغه تړون په دغه نن ورځ کې نه وسي موږ چی کوو؟ آیا دوی دغونه توانمندي لري؟ اول خپل منځ کې دغه جوړېږي همغلته چې ناست آیا دغه چیرې چې یو بل سره ناست وي دوی یو خپل منځ کې واقعا د یو بل ته لاس ورکوي او د حکومت د ملت ته نجات ورکوي؟ آیا دوی دغه توان لري چې دغه دښمن چې موږ استخباراتي د منطقې استخبارات وایو، موږ د ګاونډیانو لاسوهنې دلته ډېر خطرناکه ګورو، په دغه حالت کې دغه افغانستان په دغه توان لري چې ځان د دغه منجلاب نه وباسي؟ آیا موږ د دغه توانمندي لرو چې دغه تړون کې چې څه ویل شوي دي چې مثلا تجهیز دی، د ظرفیت جګول دي، آیا موږ د دغه توان لرو؟ آیا موږ د دغه موټرونو چې دغه جنګ ته ځي دغه ټانکونو تیل چې پکې اچوو د دغه پیسې لرو؟ که وخت یې نه لرو، یو بدیل هم ورته نه لري، فقط سترګې پټې کوي وایي چې دغه تړون زه نه منم. خو په دې تړون کې ډېر موضوعات دي چې د افغانستان په ګټه ده، خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. نو دلته اړتیا ده چې باید یو کمیسیون جوړه شي او دغه پروسه باید عملي کړي. بلې هلته ویل شوي دي چې باید د دې د تطبیق لپاره باید کمیسیون وسیږي. په دې ځای کې چې باید وویل شي چې دغه حکومت او ورسره دغه مشران، دغه سیاسیون، دوی ټول باید په ګډه باندې په دې کارو کې چې دغه تړون څنګه عملي شي. څنګه موږ د دې تړون دا داسې نه دی چې امریکا یو سخي هېواد دی، زړه یې شوی دی چې په افغانستان یو هېواد چې په اسیا کې پروت دی نوم یې افغانستان دی، دا یو جنت ترې نه جوړ کړي. دا د هغې کوم خاصه وظیفه نه ده او نه یې ډېر علاقمندي ده. معلوم ده هغې خپل ګټې په دې کونج کې ګوري، اما دا زموږ د سیاسیونو، زموږ د حکومتونو وظیفه ده چې دغه تړون خپل په ګټه باندې استفاده وکړي. مثلا هغه کومکونه چې ورته رسېږي هغه په ښه توګه مصرف یې کړي، یا مثلا هغه تعهدات چې دوی کړي دي دغه تعهدات ته دوی مجبوره کړي. متاسفانه په ځای چې دا شیان موږ وغواړو موږ چې دغه باید تجدید نظر شي یا مثلا نه منو، دا ډېرې زشته کلمې دي چې موږ په دغه شرایطو کې خپل ځان ته وایو. چې موږ بدیل نه لرو، موږ یو حالت کې استو چې خپل د هېواد متاسفانه دغه ملي بودیجې چې کال په کال موږ پاسوو د هغې د نیمایي نه زیاتره برخه یې موږ نه لرو چې تمویل کړو. ښایي په کوم حالت باندې موږ کولی شو چې بې د کوم ستراتیژیک همپیمان نه پاتې شو په منطقه کې؟ آیا تاسې ګورئ چې دغه وختو کې څه حالات په دنیا کې روان دی؟ روسیه هلته خپل ټیم جوړوي، هلته ایران ورسره یو ځای کېږي، یا خو ورته ترکیه نږدې کېږي، دی خو پاکستان ورته علاقمندي ښي، دی خو حتی طالبان ورته خپل علاقمندي ښي. په دې خو صورت کې موږ هم بېکسه دا خبره هم منئ نو چې امریکا موږ د یو سیال په توګه نه ګوري او هغه تړون چې موږ سره لري دغه تړون پر عملي کولو باندې اقدام نه کوي. ګوري تاسې هم دا خبره منئ چې هره ورځ وضعیت خرابېږي. تاسې د ننګرهار پیښه ولیدل، تاسې د کابل پیښه، نن په روزګان کې دا پیښه، په میدان ښار کې دا پیښه. نو خو یو چیز اړتیا ده تاسې همدارنګه د پاکستان د توغندیو توغول او بمباردې هم په ور باندې خبر یاستئ. نو یو اداره باید جوړه شي چې دغه تړون باید لاسلیک شي. لس کاله په افغانستان کې امریکا اوسیږي، څه ډول د تړون اوس شوی دی؟ د دې د لغوه شرایط هم شته دي. مثلا که هیڅ نه غواړي هلته یو پیشنهاد کېږي د یو جانب نه، هغه یې په 2 کالو کې بیرته د لغوه امکانات برابري یا د تعدیل امکانات هم پکې ذکر شوي دي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې موږ هستو باید موږ بدیل ولرو. آیا تاسې
تیار دغه سیاسیون چې ناست دي کوم بل بدیل ملت ته مخکې کوي چې ملت په دې باندې قضاوت وکړي چې کوم بدیل بهتره دی. مثلا اوس فعلا ملت قضاوت د ملت د کوره کېدلی شي. آیا دغه څوک چې دغه ناستې کوي دی موږ ته یو بل بدیل یا یو بل پیشنهاد لري، یو طرحه لري چې موږ په هغه طرحه باندې فکر وکړو، دا دواړه طرحه مقایسه کړو او په دې تړون باندې فکر وکړو یا په د دې په بدیل باندې فکر وکړو. اما داسې چې په یو خلا کې خلک اوسېږي، یو غږ پورته شي چې ګویا دا تړون موږ غواړو چې یا یې ونه منو یا یې لغوه کړو یا یې تعدیل کړو، دا خلکو ته سوال رامنځته کوي. دا تړون داسې اسانه نه دی شوی. په دې کې د کرزي صاحب په حکومت کې کلونه، ته څو کاله، 2 کاله، 3 کاله دوام وکړ. خپله جناب سپنتا صاحب وخت چې زما مغه وخت په یادېږي ویلي چې موږ اقلا دا څو اته د 10 نه زیات ویلي چې موږ دا دوباره ولیکه. اته په سلاو مجلسونه دی کړي دي، دا ډېر په زحمت باندې جوړ شو. بیا هغې ته یو لویه غونډه وغوښتل شوه. تاسې هغه د غونډې شاهد ټول خلک دي او دغه مجددي صاحب د دې غونډې مشري کوله او دغه هغه صحنه زما یادېږي چې څه رقم یعنې د اته قار وکړو چې ولې نیکه نه کېږي زه ځم او زه اجرت کوم. په دې اندازه باندې شو چې دا بالاخره په دې رژیم کې دا ومنل شو. زه نه وایم چې دغه تړون حتما د افغانستان د آخري خبر ده چې د دې تړون نه موږ هېڅ نوره بله لاره نه لرو. ممکن نورې لارې وجود لري، اما د هر لارې د راتګ دپاره باید مخکې د هغې نه تدابیر وسیږي، هغې لارې د عملي کولو شرایط مهیا وسي. بل د هغې چې ته یو تړون نه وځي بل تړون ته حتما باید داخل شي. آیا موږ دونه توانمند هستو چې په خپل ځان نه دفاع وکړو او خپل دغه بودیجه پوره کړو؟ مننه. ستانکزی صاحب، امنیتي تړون د چا په ګټه ده؟ افغانستان که امریکا؟ اوس همدغه کسان چې راټول دي، همدغه کسان لکه مجاهدي صاحب غوښتل چې دا تړون باید امضا شي، اتمر صاحب یې امضا کړه. اوس اتمر صاحب په یو صف ولاړ ده او مجاهدي صاحب میلمه کړی و ټول ګډه وډ خلک او غوښتل چې دا تړون باید تر کتنې حتی لغوه شي. من لوی سشتن طالب به نام سلام و احترامات میون استاد و معزز میلمنو په اجازه وخت مو بخیر. جان کری خپل کتاب کې لیکي چې موږ ډېر تاکید دا کول چې کرزی صاحب دا تړون امضا کړي ځکه چې هغه یو با اقتداره مشر و او د هغه په حکومت کې که چیرې دا امضا سوی نو د امریکې د ګټو موضوع وګوري. هغه په ډېر صراحت ویلي چې د امریکې د ګټې موضوع، کاش دا یې ویلي وای چې د امریکې په څنګ کې د افغانستان د ګټو موضوع هم. امریکایان تېر 18 کلونو کې دلته فقط خپل اهداف پالي. کله چې په 2013 کال کې ولسمشر کرزی امریکې ته سفر لري، هلته هغوی څخه 2 پوښتنې لري. یو دا که چیرې وایي په افغانستان کې یوه غټه چاودنه وسي چې د هغه په نتیجه کې 200-300 بېګناه افغانان ووژل سي، آیا دا تروریزم دی؟ امریکایان وایي چې نه. بیا وایي که چیرې د افغانستان پر یو سرحدي ولایت باندې لکه پکتیا یا پکتیکا پاکستاني ملیشې 2000-3000 کسان حمله وکړي، دا تروریزم دی؟ وایي نه. نو دی ورته وایي نو تروریزم دی چې شي؟ دوی وایي تروریزم هغه وخت دی چې مستقیم د امریکا ګټې وګواښي. یعنی افغانان که وژل کیږي، که تباه کیږي، که تیکه تیکه کیږي، نه تروریزم دی نه دوی ته مهمه ده، دوی ته فقط د امریکایانو ګټې مهمې دي. او د دې په څنګ کې تاسو وګورئ دغه تېر 18 کلونو کې چې کوم جنایت امریکا کړی دی، آیا یو دوست دا جنایت تاسو سره کوي؟ آیا په امنیتي تړون کې موږ دا لیکلی دی چې تاسو زما خاوره من حیث ستاسو د سلاح او د لابراتوار په صفت استفاده کولی شئ؟ آیا موږ دا لیکلی دی چې تاسو د بمونو مور چې جوړ کړي وو باید زما په خاوره باندې استفاده کړي او وګوري چې دا څونه تاوان لري؟ تاسو به څو ورځې مخکې د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بولټن چې د هغوی امنیتي سلاکار دی، مشاور د امنیت وین، د هغه به خبرې اولیدلې وي. هغه ویل چې موږ نړیوالو محکمې ته هېڅ اجازه نه ورکوو چې زموږ د جرایمو په اړه په افغانستان کې تحقیقات وکړي. دا ځکه دوی په دې پوهېږي چې کوم ظلمونه چې دلته طالب کړي دی، کوم ظلمونه چې داعش وکړي، هغومره ظلمونه امریکې په دې وطن کې کړي دي. بله خبره دا جوتیږي چې مخکې د اتمر صاحب مجددي خبره هم وسوه. په لویه جرګه کې ولسمشر کرزی په صراحت وویل چې داسې نه وي چې دوی خپل په اډو کې ناست یو تاسو وژل کېږي. پس له 4 کاله هغه حالت دی که نه دی؟ دی که نه؟ مجددي صاحب هم هغه ورځ وویل چې نه امضا یې که، او اتمر صاحب چې اوله ورځ حکومت څو تر ټولو مخکې د منډه ویل چې د قرارداد امضا کړي چې امریکایانو ته کریډټ واخلي چې بیا په راتلونکي حکومتونو کې دا یې ونډه ولري. اما نن دا ثابته سو پس له 4 کالو چې اتمر غوندې متفکر چې ورته وایي مجددي غوندې مجاهد هم غلط ثابت سو او کرزي کوم پیشبیني چې کړی و هغه صحیح و، هغه یو دوراندیشي درلوده. موږ بدبختانه د امنیتي قرارداد څخه نه مو امنیت کې ټینګښت راغلی دی، نه د سولې په پروسه کې موږ پرمختګ لرو، نه په اقتصادي برخه کې لرو. یعنی کلا چې وګوري حالات ورځ تر بلې په دې ګډوډ وضعیت کې
تاسې نور الټرناتیف څه ګورئ بدون د امریکا؟ آیا شته؟ که شته نو بیا دا طرحه باید وړاندې شي. همدغه کسان، دغه ګډوډ کسان چې د مجدي صاحب په کور کې راټول، آیا دوی خپل په منځ کې جوړیږي؟ تاسې تیر کورني جګړو کې ښکیل کسان ول، دغه کسان همدغه کسان باعث شو چې د افغانستان حکومتدارۍ تر ناکامۍ پورې ورسیږي. آیا ښاغلي ستانکزی صاحب باور لرئ چې امریکا له افغانستانه ووځي، افغانستان بیرته خپل کورني جګړو ته مخ ته نه کړي؟ آیا دا اوس موږ په کورنۍ جګړه کې تقریبا ښکیل نه یو؟ تاسو دا اوس برچي ته تلای سئ؟ بار شرطن تلای سئ؟ نسئ تلای؟ زه خو برچي ته نسم تلای. نو کورنۍ جګړه چی ده؟ آیا تاسو بله ورځ لنډغر او باشان ونه لیدل چې 1500 کسان راوتلي وو، 15 میلیونه افغانان یې ګروګان نیولي وو؟ کورنۍ جګړه نور څه شي وي؟ په قندار کې د جګړه ده، په کابل کې د جګړه ده، په مزار کې جګړه، په وردګو کې جګړه. تاسو پوهیږئ په تیر 4 کلونو کې 40,000 بېګناه ملکیان وژل سوي دي، شهیدان سوي دي. دا چی شي ده؟ دا جګړه ده که نه ده؟ د امریکا ګټه چی شي ده دلته؟ ماته تر 80,000 زیات سرتیري شهیدان لرو موږ په 4 جنګي فصلونو کې. او بل داسې نه دی چې موږ طرحه نه لرو. ما دا بحث مخکې هم کړی دی، اوس هم که وګورئ د طالبانو هم بحث دی دغه دی، خو دا اصل کې باید د ولس بحث هم دغه ده چې امریکایان دي نور باید له وطنه ووځي. او دې لپاره موږ طرحه لرو. ګورئ که چیرې امریکایان ووځي او دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي، او د دوی بحث دا دی چې بیا د افغانستان خاوره زموږ په مقابل کې استفاده نسي، ما دا ویلي چې د نړیوال چتر لاندې راځي د اسلامي هیوادونو اساکر د افغانستان ته راسي، سوچ موږ ثبات پیدا کوو. اندونیزیا ساکر دی راسي، مالزیا ساکر دی راسي، هغه اسلامي هیوادونه چې دلته مغرض سیاسي اهداف نه لري. تاسو په تیر 12 کلونو کې وګورئ طالبانو یو ځل پر ترکانو باندې چاودنه کړې، هغه هم په دغه کمپنۍ کې، هغه هم دوی فکر کړی چې دا کفار دی. یعنی په تیر 12 کلونو کې پر ترکانو حتی دومره حمله هم نه ده سوې، ځکه فقط هلته یو مشترکات موږ لرو چې هغه اسلام ده، هغه دین ده. نو ستانکزی صاحب ګوري امریکا خو خپل ګټې هم ګوري، دا دومره پیسې چې مصرفوي دا په دې معنا نه ده چې افغانستان کې داسې شیونه دي او دغه د افغانستان ښه ګټه پورته کړي. خپل ګټه هم په امریکا باید په دې قرارداد کې، په دې تړون کې باید وګوري. نو تاسو چې غوښتنه کوئ دغه اساکر به دومره پیسې ونه لري چې د افغانستان امنیت وساتي. ګوري خو دا پیسې دي، ما درته وویل چې دا پیسې د UN ورکړي، دا د امنیت شورا نړیوال سازمان دی ورکړي. دا اوس هم چې د ټول هیوادونه سره پیسې انداز کوي، دغه پیسې د اسلامي نړیوال هیوادونو ته دي ورکړي، امریکایان دې نه وي پکښې کړي. او دلته چې امریکایان تاسو د مصرف بحث کوي، تاسو فکر کوئ چې دا د خدای د رضا لپاره پیسې درکړي که دا زما او ستا پر چهرو باندې مین دي چې دا پیسې راکړي؟ ورته په دې نه خبر چې 122 میلیارډ ډالره د کاله د هلمند له کوکناره درڅه وړي، 122 میلیارډ ډالره. تا د په بدل کې 6 میلیارډ ډالره درکړي چې په هغه کې 80% تاسو نظامي برخه کې استفاده کوئ، چې دا هم ستره ناکامي ده په دغه 4 کاله کې. الله چې د کرزي په حکومت کې 80% د سیګار راپور په اساس باندې 80% موږ فقط په نظامي برخه کې استفاده کول، نور په نور مننه. زه غواړم ذکریا صاحب نه هم وپوښتم. ذکریا صاحب تاسو کوم خواته یاستئ؟ آیا امریکایان په افغانستان کې پاتې شي، دغه تړون تر کتنې پورې لاړ شي، کتنه وشي یا نه، غور شي ور باندې عملی جنبې ورته معلومه شي که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته نصرت صاحب، وکیلا صاحب او ستانکزي صاحب، سمکني او لیدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم هر اگریمنت یا هر تعهد چې کیږي، قرارداد چې کیږي، بیا کتنه ضرورت لري، ارزونې لازم دی، کمیسیون باید چې ولري، یعنی په هر مورد باندې باید بحث او تحقیق شي. زما په نظر باندې باید چې موږ تاسې تاریخي پس منظر ولرو. د ایزنهاور، ترومن، کینیدي تر اوسه پورې یعنی اول سر افغانستان ډېر غوښتنې وکړې چې امریکایان راشي افغانستان سره همکاري وکړي، د افغانستان د انکشافاتو لپاره مرستې واستوي، خو مګر هغه وخت امریکایان ویلي چې دغه منطقه د روسانو زون دی، د سیاسی نفوذ، اقتصادي نفوذ د روسانو دی. امریکایان هیڅ وخت علاقه ونیول او دوی رانغی افغانستان ته تر هغه وخته پورې چې د روسانو دوستي موږ ته مضر تمام شو. پس له هغه نه جګړه رامنځته شو. په صلح جنګ کې امریکایان په هر شکل مجاهدینو سره مرستې کولې او افغانستان خپل ازادي واخیستل. دغه تاریخي مسله باندې باید موږ دقت ولرو. یعنی یو څه دوستي رامنځته شو د امریکایانو او د افغانستان خلک ترمنځ. اما دلته پاکستان موجود و. پاکستان هیڅکله نه غواړي چې افغانستان قوي او مقتدر متحد پیدا کړي په منطقه کې، ځکه چې د هغوی عمق استراتیژي له منځه ځي.
پاکستان غواړي چې افغانستان تجزیه کړي، افغانستان ونیسي، یا افغانستان د امریکې د سیاسي نفوذ، اقتصادي او نظامی نفوذ نه وژغوري او ځان لپاره دغه سټلایټ جوړ کړي. اوس هم پاکستانیان تحریمات لاندې راغلي دي، تعزیرات لاندې راغلي دي، ایران راغلی دی. په یو نقطه کې امریکایانو باندې ځینې وکیل لرم چې ولې روسانو سره مناسبات خراب کړل، ولې ترکانو سره مناسبات خراب کړل، ولې ایرانیانو سره مناسبات خراب کړل. د دوی سیاست اول صحیح و، منطقي متحدین مونږ سره و، هم روس د تروریزم پر ضد مونږ سره موافق و، هم ایرانیان و او هم ترکان. د روسانو انکشافات یا وسعت د ناتو وسعت په پولند کې یا مداخله په یوکراین کې، مداخله په سوریه کې، د دې لامل وګرځېده چې روسان او ایرانیان او ترکان د پاکستان په صفه کې ودرېږي. دغه غلط سیاست یو څه زموږ په ضرر تمام شو، مګر ساحه، سیاسي ساحه، نفوذي ساحه، اقتصادي ساحه د امریکا د افغانستان اوس، ځکه چې روسان لاس په سر شو. ګوره د شاه زمان نه راهیسې یوازې د امان الله خان په دوره کې او د خدای بخښنې داود خان په دوره کې مونږ مستقل مملکت وو، یعنی پردي ملکونه مونږ سره مرستې نه کوله. پرته له هغه نه د کرزي صاحب په وخت کې مرستې وې، حتی د امریکې نه د ایران حتی د ایران په خلطو پیسې راتلې. یعنی مونږ داسې ضعیف ملک و چې زموږ رئیس جمهور زموږ د همچشم مملکت نه پیسې غواړي، په خلطو کې راوړي. زموږ وضعیت هم داسې دی، پیسو پسې دی خوازو، پیسو پسې ها خوازو، واقعیتونه نه ګورو. واقعیت دا دی چې مونږ د پاکستان تر حملو لاندې یو، پاکستان توطئه کوي. پاکستان اوس هم پاکستان غواړي، نه اوس هم پاکستان هم دا خبره کوي چې ښاغلی کرزی صاحب او ټیم یې غواړي، پاکستان غواړي چې دغه تړون باید لغوه شي او امریکایان له افغانستانه ووځي. دغه د پاکستان غوښتنه ده. بالکل. او په وار هم پاکستان ویلي چې زما هر خبره چې کیږي زما له طرفه باید ترسره شي. اوس زموږ مشران دا خبره نه پوهیږي، دغه ټول مشران دي او د جهاد او د مقاومت خپل ګټه پیژني. د ښه پوهېږي چې پاکستانیان پلان لري که امریکایان اوس لاس په سر شي. بله مصیبت چې په افغانستان کې راغلی دا دی، مخکې یوازې پاکستانیان ځان لپاره افغانستان د نفوذ ساحه پیژندل، اوس هم ایرانیان مداخله کوي د پاکستان له اشتباه له امله، او هم روسان. که اوس امریکایان لاس په سر شي افغانستان خوشي کړي، افغانستان ویشل کېږي، د پاکستان او د ایران و روس سټلایټي منطقې جوړېږي. موږ د هغه نه وارخطا یو، باید چې ډېر دقت وکړو، خپل متحدین وساتو، په حوصلې سره دغه مسایل حل کړو. صحیح ده، شاید په تلون کې ځینې کسان ښه تحلیل ونه لري. په تلون کې اصلي او بنیادي مطالب دا دی چې باید سیاسي د سولې استقرار راشي، امنیت په افغانستان کې راشي، اقتصادي ودې موجود شي، انستیتوشن جوړ شي، یعنی حکومتي بنیادونه جوړ شي، ساحوي اقتصادي همکاري رامنځته شي. مګر مونږ ګورو چې شته دی اوس په افغانستان کې چین علاقمند دی، سنترل ایشیا یعنی منځنۍ اسیا مونږ سره همکاري کوي. اوس تجارتي لارې لرو، هم د ورېښمینې لارې رامنځته شو، هم د لاجورد لارې رامنځته شو، حتی ایرانیان د چابهار لارې موږ ته پرانیستلې. پاکستان موږ باندې تهدیدات وضع کول، تعزیرات وضع کول. ذکریا صاحب زه وقفه کړم، خو دا ونه چې وضعیت د امنیتي وضعیت مو ډېر خراب ده. ګوره امنیت دا معنا لري چې صرفا په جبهاتو کې جنګ وکړي. امنیت دا معنی چې خپل اقتصادي ته یعنی اقتصادي ودې ته لاره پیدا کړي. اقتصادي وضعیت مو ډېر ټکنی ده، تاسو د ډالر وضعیت ګورئ. موږ تاسې په تروریستي جنګ کې ښکېل یو، حتی په خپل امریکایان په امریکا کې وارخطا دي. دغه جنګ عادي نه دی. یو شی در سره منم چې امریکایان په چریکي او ایدئولوژیک جنګ کې ناکام دي. په ویتنام کې دوی پاتې راغلي دي، په کولمبیا کې دوی پاتې راغلي دي، حتی کوبا. اوس باور نه څه دا د امریکا پروګرام ده که نه، دا ماتې خوړلي په منطقه کې خراب شوي امریکا. هېڅکله امریکا ماتې نه خوري. ګوره د کمونیزم پر ضد ټول دنیا قضاوت کوله چې امریکا ختم دی، ځکه چې کوبا 15 کیلومتر فاصله درلودي، هلته کمونیستي حکومت و. مګر امریکایان ډېر دقیق محاسبه لري، ډېر هوښیارانه حرکت کوي، جنګ د طالبانو پر ضد ګټي، او مونږ باید چې ډېر هوښیارانه ډېره مننه وقفه نیسو. قدرمنو لیدونکو وقفه لرو. ډېر ښه راغلی. ښاغلی ډاکټر صاحب، تاسې او ستاسې ګوند اوس څه غواړئ؟ دقیقا غواړئ چې دغه تړون کتنې ته لاړ شي او که نه دغه تړون پاتې شي او عملي جنبه یې هم شروع شي؟
زه بیا یوه شي ته اشاره کوم چې دلته خو له بده مرغه چې د ډیری سیاسیون هغوی چې کله په خپلو سیاستونو کې ماتې خوري بیا د پړی په نورو باندې وراچوي. خلک اوس ډېر هوښیار دي، ټوله دلته د پروژوي برخورد کوي له بده مرغه. اوس خبره دا ده چې راځئ موږ یو تیر تاریخ ته لاړ شو. په سر کې زه باید دا ووایم چې زه د پردي ښکېلاک سره سخت مخالف یم. پردی بوټ نه غواړم چې ما په خاوره باندې ولګېږي، لیکن دا شرایط داسې راغلي دي چې که یې منو هم په جنجال کې او که یې نه منو هم په جنجال کې یو. اوس مهمه دا دی چې راځئ یو ورې شاته لاړ شو چې کله د ژنیو توافقات کېدل د نجیب په وخت کې، په همغه وخت کې هم همدغه شعار و چې بهرني قوتونه د افغانستان نه ووځي نو سم سمکی به په افغانستان کې راشي. لیکن موږ ولیدل چې کله د روسانو په وتلو سره افغانستان یې تر شا پرېښودو، یوازې هم امریکا پرېښودو، روسان خو هسې مجبور و چې وتلي وای. نو افغانستان په اویایمو لسیزو کې هغه څه وکړل خلکو په خپل منځ کې چې یعنې ساری په ټوله نړۍ کې نشته. اوس موږ بیا هم دا وایو چې په سیاست کې یا فرضاً تاسې د موږ د ګوند نه ووی، د موږ ګوند پالیسي هم دا دی چې موږ په هر هغه څه باندې چې هغه د ملک په نفع وي یا په زیان وي، موږ به په هر وخت کې بیا کتنه وکړو. ځکه که کتنه ونه کړو دا د مدیریت یوه کمزوری اړخ دی. موږ ته د تړون کې موږ ته څومره ګټه ورسېده. اوس د مثال په ډول څه د پاسه 4 میلیارده ډالر موږ ته د کال دوی راکوي د وسلوالو قوتونو لپاره. که چیرې دغه ووځي د ناټو قمندان په خپله دا خبره وکړه چې که یوه هفته موږ تیل در نه کړو د تاسې خپله وسلوال قوتونه له فعالیت نه لویږي. دا رښتیا ده، دا رښتیا خبره ده، په دې کې د هېڅوک شک نه لري. موږ یې همداسې عیار کړي یو چې که د اکسیجن پایپ در باندې بند کړي نو انسان خپله ساه د لاسه ورکوي. راځئ چې د خپلې ټولنې هغه مهمې غوښتنې په نظر کې ولرو. اوس ورځ تر بلې جګړه اضافه کېږي. په هغه تړون کې په صراحتا لیکل شوي وو چې د امنیت راوستل وو، په هغه کې د اقتصادي رفاه مسله وه، په هغه کې د ښې حکومتولۍ مسله وه چې له بده مرغه د یو کار هم ونه شو. نو اوس بیا کتنې ته موږ ورسره تیار یو چې موږ بیا ورسره وګورو، مذاکرات وشي، یو هیات وټاکلی شي، ګډ هیات وټاکلی شي، خو په دې معنول نه چې یو تعداد خلک لکه له بده مرغه چې موږ په ولسي جرګه کې یو تعداد وکیل صاحبان چې د اخري ورځې دي هغوی د دې په خاطر دا کار کوي چې حد اقل که شي چې دغه موضوع غلی شي، یو څه خو به ترنه راوباسلو جیبونه. نه، زه فکر کوم چې امریکایان به دومره ساده هم نه وي چې په داسې شرایطو کې دوی داسې خام اقدام وکړي. دا موضوع به پاتې شي راتلونکي ولسي جرګې. نو بیا ډاکټر صاحب، اتمر صاحب څه غواړي؟ اتمر صاحب خپل سیاسي موقف بیرته غواړي که نه غواړي چې له امریکایانو سره په همدغه مسله باندې اړیکې ښه کړي؟ نو ګورئ، د اتمر صاحب چې په خپله چې کوم فکر کوي په هغه کې به البته د ټولو افغانانو خیر ښېګړه به په نظر کې نسي. داسې نشي کولی چې دی په انفرادي ډول یو کار وکړي، ځکه دی افغانستان ته ګوري، دی ځیرک مدیر دی چې په کوم وخت کې کوم رقم اقدام وشي. او خپله د امضا په وخت کې دا مسله نه وه مطرح چې د خپل سیاسي قدرت ته ځان پرې ورسوي. دی هسې خپله ښه مدیر دی او ډېر ښه ځیرک سړی دی. په 3 وزارتونو کې د خپله ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. ټول ملت ته دا معلوم دی او په راتلونکي کې به هم ښه نتیجه ورکړي. موږ بلې موږ سیاسي دریځ لرو، موږ کولی شو چې د حالاتو سره سم خپل قدمونه پورته کړو. مننه. اوس حالت کې څه کول پکار دي؟ په ټول باید ټینګ باید دغه تړون ونیسو چې نه باید دا تړون کتنه تر کتنې لاندې راشي او مخامخ سیال هم داسې سیال ده، پاور سیال ده او هغه در سره په هېڅ حالت کې نه مني. په هېڅ هېواد کې منلی نه ده. په هر هېواد کې د ده تړون پورته تړون نو هر رقم چې کړي حتی د ده سرتیري هم نه محکمه کېږي، حتی په تړون کې بیخي حساب نشته. څه کول پکار دي؟ زه فکر کوم چې د دې تړون د ګټو نه باید افغانستان ګټه واخلي. باور لرم، زه خپله وایم چې امریکا د دې دپاره د تړون د امضا کړی چې یوازینۍ یو طرفه ګټه افغانانو ته ورسېږي. هغې خپلې ګټې هم په منطقه کې ګوري. البته دا ګټې به یعنې مادي ګټې نه اوسي، ډېر معنوي ګټې دي چې د دې شتون په دې ستراتیژیکه منطقه کې دې ته ډېر لوی ارزښت لري. په څنګ کې دې چې هغې خپل ګټې پکې ګوري. ولې موږ د دغې د شتون نه خپل ګټې نشو اخیستلی؟ ولې موږ نشو توانېدلی چې دغه پیسونه چې راځي د افغانستان د رفاه دپاره استعمال کړو؟ ولې زموږ میلیونونه ډالر په فساد په لاره باندې د منځه ځي یا ورکېږي یا په خارج ته لیږل کېږي؟
دلته خو موږ هم باید یو شی وکړو. دغه زموږ مشران، دغه سیاسیون، دغه څوک چې په قدرت کې وو، اجرایي پوستونه یې درلودل، دوی د خپل هغه تیرو کړنو باندې یو وری ولې دوی بیا د سره غور نه کوي؟ ولې بیا یو وری دوی خپل ځان یو ولې نه ارزوي چې ما څه وکړل؟ زه دغه پوست کې چې وم یا دغه موقف کې چې وم، دغه تړون باندې چې بازنګري کوي، دغه خلک خپل په کړنو باندې هم یو وری بازنګري وکړي چې آیا هغه کارونه چې موږ وکړل ټول هم درست کړي وو؟ ملت ته څه وایي دی؟ که دوی وایي چې دغه تړون غوندې زموږ په کارونو کې اشتباه وه، ملت به وایي چې ډېر ښه، تاسې هم اشتباه کړې وه، غږېږئ مه، د امریکا هم تړون اشتباه لري، غږېږي دي نه، موږ پوهېږو کارم. دغه توان په موږ کې نشته. وخت چې په موږ کې توان نشته، د دغه تړون نه باید خپل افغانان ګټه واخلي. یعنې د یو افغان په حیث باندې زما یو عادي وګړی افغانستان ته څه کوي؟ دا د ولسمشر دنده وظیفه ده چې باید دا د حکومت وظیفه ده. دا د حکومت وظیفه ده، نه تنها د یو خو معلومدار په سر کې ولسمشر دی. دا د حکومت او د دولت په شریکه وظیفه ده چې د دغه تړون د ګټو نه باید ګټه واخلي. په هغې کې لیکل شوي دي چې موږ ستاسې امنیتي قواوې تجهیزوو، هغه تعلیموو، هغې ته مثلا همکاري کوو. ولې د دغه همکاریو نه موږ مثبته کار نه اخلو؟ تر اوسه پورې ګورئ، تر اوسه پورې زموږ قواوې په هغې کې ماته ولې خوري؟ زیاتره د دې وړو اشتباهاتو د لاسه دی. زه باور نه کوم چې طالب به زموږ د امنیتي قواو نه قوي اوسېږي. زه هېڅ په دې باور نه یم. څنګه کولی شي هغې د لس نفر لویه برخه تاسې یاستئ په پارلمان کې، خو ستاسو داسې خړه پړه فضا، داسې وضعیت دومره خراب کړی چې خلکو تر کوڅو پورې په تاسې باندې باور نه لري. بالکل باور د ټولو د ملت د ټولو نه باور متاسفانه د منځه تللی دی. هر یو خپله وظیفه لري. زه نشم کولی چې د تمام پارلمان مسؤلیت په غاړه واخلم او ووایم چې پارلمان دې په دغه رقم چې زه غواړم هماسې اوسېږي. دلته متاسفانه داسې پارلمان دی چې په هغې کې 4 نفر یو رقم فکر نه لري. هغه پارلمانونه چې احزابو نه جوړ شوي دي او قوي احزابونه، په افغانستان کې متاسفانه حزب نه ګورم چې زه وایم د افغانستان احزاب د پارلماني شکل باندې راشي، پارلمان کې د احزاب په شکل راشي. اما په نور دنیا کې چې دي ګروپونه پارلمان جوړي، په افغانستان کې اشخاصو پارلمان جوړ کړی او د 240 نفر فکر 240 رقم دی. دا مشکل د خو په ملي فکرو باندې ټول یو ځای راځي. نور هېوادونه لکه پاکستان په ټوله خلک حتی احزاب هغه خراب احزاب هم په خپل ملي مسایلو باندې یو خبره وي. متاسفانه په افغانستان کې هر چاته چې ګټه ورسېدل هغه کوشش کوي چې خپل جیب کې واچوي. هر څوک چې په مقام کې اوسېږي، تاسې ګورئ زموږ ګوندونو ته اقلا وګورئ چې دوی یو ګوند صاحب شول، هغه یو ملت ته واګزار نه کړ، خپل زامنو ته یې واګزاره کړل. دغه تاسې د دغې نه قیاس وکړئ چې څونه موږ دغه خپل پښې مخکې ګورو. اصلا موږ 4 خوا نه ګورو. هر شی خپل د مفاد دپاره، خپل د کورنۍ دپاره، خپل د ځان دپاره غواړو. هماغسې چې زموږ احزاب خانداني دي، هماغسې زموږ افکار بالکل خپل په کور کې خپل په دننه هېڅ ملي نه هستو. هېڅ یو زموږ ملي نه دی. هغه ورځ زموږ معاون صاحب زه ډېر دې ته خفه یم چې دا خبرې مو واورېده چې هغه واقع چې پرچي کې وشو موږ ټولو دردېدلو. اما معاون صاحب د اول هلته وایي چې باید یو قوم خاص خاطره ملل متحد خاص دغه دوسیه دغه موضوع بررسي کړي. یعنې موږ هنوز هم په هر څوکۍ کې چې اوسېږو اول ځان ته فکر کوو، بیا قوم خاص ته فکر کوو. دونه واټ شوي یاستو. موږ هنوز ملت ډېر ټوټه ټوټه په دې حالت کې چې موږ دونه ټوټه ټوټه یو بل باندې اعتبار نه لرو. یو ستراتیژیک هم پیمان لرو چې په فعلي شرایطو کې امریکا ده او هغه حاضر شوی چې دغه پیسې ورکړي. آیا موږ د دغسې چې ستانکزي صاحب ویلي چې موږ د اسلامي هېوادونو اساکر غواړو، دا خو زموږ فرمایش دی. آیا مقابل طرف چې وایي درته ته دغه اعتبار لري چې ته دغه خواهش وکړې هغه نفر در سره ومني، ډېر به ښه دی به لاړ شي، اسلامي به راشي یا هغې به راشي بیا به دی لاړ شي. دا خو اسانه خبر ده. اما دغه در سره څوک مني؟ داسې خو نه چې موږ یو جادې یک طرفه غوندې امرونه وکړو او مقابل طرف بلې صاحب وایي. داسې خو نه کېږي. موږ هم باید یو شی وایو د دنیا د راکړې ورکړې ده، هغه چې تا نه استفاده کړي ته د هغې نه استفاده وکړه. او د دې استفادې دپاره لازم نه ده چې وایي ټول شیان باندې زه خط باسم. دلته ورته کمیټه جوړه کړه، دلته ورته خلک کښېنوه، ورسره خبرې وکړه چې دغه شی دی چې په دغه ماده کې ویلي دا راسره عملي کړه، دغه ځای کې دې کړي دي، دغه ځای کې دې نه دي کړي. دا ورته ووایه. نو دا خو نه کېږي چې بې د کومې مقدمې نه وایي چې زه نه منم. ستانکزی صاحب اوس د حل لاره څه ده؟ له کوم ځای نه شروع؟ ګورئ، اوله خو ستره بدبختي دا ده چې د افغانستان حکومتونه، که تیر حکومت د کرزي صاحب حکومت و دا عموما یا د غني صاحب حکومت دی، دوی همیشه د ځانونو د بقا استازیتوب کوي، د افغانستان د ولس استازیتوب نه کوي. ستاسو به ښه یاد وي تر 2015 شپږم اووم کاله پورې د افغانستان ولس په دې باور و زما په شمول چې امریکایان مو ملګري دی او د دوی حضور به زموږ په ګټه وي. اما نن پس له 10 کلونو زما په شمول، ستاسو په شمول او د دوی په شمول، تاسو راځي د بازار ته ووځئ، له فرد نه پوښتنه وکړئ چې امریکا، هغوی به وایي چې امریکا مو دښمن دی.
دا حالت ته چا ورسول؟ دا خو نه کرزی دا کار کولی شي د امریکا په مقابل کې، نه غني کولی شم، نه زاده توان لرم، نه ایران لري، نه پاکستان لري. دا خپله د امریکایانو اعمال و چې دغه حالت ته ورسول چې اوس ټول افغانان په دې باور دي. حتی یو کال مخکې د CIA معاون راغلی و چې کرزي صاحب ته ولاړې مستقیم هغه سره ولې خپله CIA معاون ورته ویلي و چې اوس موږ په دې باور یو، په دې پوهېږي چې افغانان موږ ته د دښمن په سترګه ګوري، ځکه دوی واقعا موږ سره د مور او د میرې چلند یې وکړي. نن هم چې موږ پاکستان ته ورځو، تېر ځل چې د امریکې وزیر د خارجه تللی و مایک پاکستان ته، پاکستانیان ته ویلي و، هغه ورته ویلي چې والا افغانستان کې خو خپلمنځي اختلافات دي، په دې کې خو موږ هېڅ نسو کولی، او دا واقعیت خو نو ویني. استاد تا کله غني نه مني، کله جنرال رازق غني نه مني، کله ډاکټر عبدالله غني صاحب نه سره مني. که واقعا امریکایانو غوښتل چې دلته یو حاکم نظام وای، داسې زموږ په ملي پروسه کې به مداخله نه کول. زه د ذکریا صاحب له خبرې سره هم نظر یم، دوی وویل چې موږ باید خپل متحدین وساتو. یقینا، خو آیا زموږ متحدین موږ وساتي که نه وساتي؟ ګوري د ټرمپ راتګ سره تاسو ټول خبر است، ټرمپ غوښتل چې له افغانستان نه ووځي، پنټاګون جنرالانو مداخله پکې وکړه و یا اوس نه وځو، اوس یې ښه وخت نه ده. ما د روسیې دښمني پر غاړه اخیستې، ما د پاکستان دښمني پر غاړه اخیستې، ما د ایران دښمني پر غاړه اخیستې د امریکې لپاره. زه دوست ورته وایم، ما خو خپل دوستي ثابت کړه، د 11 کاله زه د امریکې لپاره وژل کېږم. کنی روس زما سره او ایران زما سره، هغه خو د امریکایانو د اهداف لپاره دلته جنګېږي. خو بیا ته راځي وایي چې زه وځم، عینا دوی هغه اشتباه وکړه. استانک صاحب، که امریکا ووځي نو افغانستان ګل ګلزار د هر څه جوړیږي، ټول شیونه زموږ جوړښتونه به ټول زه دا نه وایم چې امریکا دې ووځي، امریکا دې پاتې وي، خو موږ ته د یو متحد په سترګه حد اقل وګوري، حد اقل موږ ته د هغه نسبي امنیت تامین کړي، حد اقل موږ دا نه چې په هر کال کې 20,000 30,000 تلفات ولرو. امریکایان دې پاتې سي، او هغه شی چې موږ سره تعهد کړی دی، نه په پیمان کې، خدا خو په زوره چا پیمان نه دی پکړی. مخکې وکیل صاحب وویل چې دا خو جاده یک طرفه نه ده چې موږ امرونه وکړو. ګوري تېر 11 کالونو کې موږ بلې صاحب ورته ویل، یو وارې خو دوی دې زموږ خبره ومني. دا پارتنرشیپ خو داسې نه ده چې یوه طرف به وایي چې دا به کوې، دا به کوې، دا به کوې، دا به کوې، موږ به وایي چې بلې صاحب، بلې صاحب، بلې صاحب. دا 4 میلیارده په کار کې چې ستاسو اردو ته ورکوي، نو دا کمې پیسې دي؟ دا 1.42 میلیارده چې د کوکنار څخه درڅه وړي، دا کمې پیسې دي. دغه ګزارشونه دي، هغه د پټ ګزارشونه دي. هېڅ پټ نه دي وروره، دا ټول لس ګزارشونه دي. خپله ساکر تاسو مقالې ولولئ، دغه د هلمند د 4 کاله فصله کوکنار دا په زرنج کې تاسو امریکې ته وړئ، که په باسکل باندې وړئ، که په د ګاډي باندې وړئ، دا خو ټول هلیکوپټران راځي. تاسو د هلمند له استازو نه پوښتنه وکړئ، خو دوی وړي دا دوی خپل کیمیاوي کچره چیرې شخي؟ خو ستا په وطن کې شخي. د نیابتي جګړه دی د روسیې او د ایران د نورو هیوادونو په مقابل کې له امریکې مخ ته وړلی سي، خو دا ستراتیژیک موقعیت ستاسو څخه دی. د امریکا سونه چې په افغانستان کې موږ هغونه ګټې بدبختانه نه له ځینې پورته کړې، فقط سړکونه یې درته ډمبر کړي، هغه هم دې لپاره چې دوی ټانګونه جوړ شي. تاسو په تېر 11 کالونو کې زه په چلنج سره درته وایم، یو اساسي او بنیادي کار راته وښایست چې امریکې کړی وي، یو اساسي او بنیادي کار. ملي اردو. ملي اردو تاسو ته ملي اردو معلومیږي؟ عدالت څه شته؟ هېڅ نشته وروره. تنظیمي یې کړل، یو معاون په جمعیت ویشل، لوی درستي د حزب اسلامي، وزیر دفاع د اتمر صاحب سړی، تو خدای دا ملي اردو ده؟ که ملي اردو وای بدبخت قومنده، نو په غزني کې به دا حالت وای؟ نه دی وروره. ټول ستا امنیتي سکتور سیاسي کړل. تو خدای ته د رئیس د امنیت وګوره، معاونین یې وګوره، وزیر داخله وګوره، معاونین یې وګوره، وزیر دفاع وګوره، معاونین یې وګوره، پر تنظیمونو سره ویشلې دی. او دغه هر وزیر چې راځي په امنیتي سکتور کې، دا ټول د امریکایانو په خوښه راځي. که چیرې دوی واقعا غوښته چې افغانستان اردو سي پر پښو ودرېږي، دوی به تنظیمي نه جوړول. امریکا یا ورې لکه عراق غوندې وایي چې زه وځم، بیا نو تاسو نو د کور او کلي جنګ به شروع شي په افغانستان کې. نو امریکایانو خو چې ټرمپ رالي دغه برنامه وه چې دوی باید ووځي. زه وایم که چیرې دوی واقعا زموږ ملګري وای په تېر 11 کلونو کې، حد اقل موږ خو خپل د تیلو پیسې باید نه درلودی وروره. ما ته نن خپل د تیلو پیسې نه لرو. یو واقعي دوست غواړي په ستراتیژیک لیول چې تا خپل پر پښو باندې ودروي. ولې په تېر 11 کلونو کې موږ خپل پر پښو باندې نه یو ولاړ؟ ځکه چې امریکا غواړي فقط موږ ژوندی وساتي. امریکا نه غواړي چې موږ فعالیت وکړو، خپل پر پښو ودرېږو. چې پر پښو ودرېدو، خودمختاره سو، بیا خپل فیصلې خو خپله کوو. تاسو وګورئ، وزیر د خارجه د امریکې ځي پاکستان ته، په ټویټر کې لیکي چې د افغانستان د قضایاو په اړه ما پاکستان سره خبرې وکړې، او موږ په جریان کې هم نه یو. زموږ د هیواد په سر باندې دوی معاملې کوي. له ایران سره هم دوی خبرې کوي د افغانستان پر سر، له پاکستان سره کوي، له روسیې او چین سره هم کوي. لکه دلته چې نه زه هیواد یم، نه مملکت یم، نه رئیس جمهور لرم، نه ولس لرم، ټول شیان دوی کوي او ګټه هم ټول د دوی ده. تاوان بیا ټول د افغانانو دی. تاسو دا اوس تېر کلونو کې ولسونه امریکایي عساکر دلته وژل شوي دي. تاسو بیا خپل تلفاتو ته وګورئ.
تاوان ټول زما ګټه ټول د لالا. تو خدای دا انصاف دی؟ موږ همداسې یو وضعیت سره مخامخ یو، بدون د ده نه کېږي چې موږ یې مخامخ کړي یو، موږ داسې یو وضعیت سره مخامخ نه یو، موږ مخالف کړي یو. که تاسو په دې باور یاست چې امریکایان د طالبان څخه دا جګړه نشي ګټلی، بیا تاسو غلط یاست. څنګه نشي ګټلی؟ ولې اوباما ته څه ضرورت و؟ موږ ګټلې جګړه بایلول. اوباما هم دغه اشتباه وکړه، ول موږ وځو. په هغه وخت کې طالبان کاملا شکست و، روحیه یې مات و. هغه پوهېدی چې والا نور نه کېږي، افغانان سره امریکایان متحدین دي، موږ جګړه نشو کولی. اوباما صاحب رالي وایي موږ د افغانستان نه وځو، پاکستان ولوله بیرته موقع ده، بیرته ټیمونه سره منسجم کړي، بیرته جګړې ته خپل ادامه ورکړي. دا امریکایان دي چې موږ دې حالت ته ساتلي یو. دا امریکایان وغواړي. ګوري دغه امریکا نه د ایران په مقابل کې ټول نړۍ متحد کولی شي. آیا د امریکا دونه زور نه لري چې د پاکستان په مقابل کې ټول متحد کړي؟ خو نه غواړي چې وکړي. ډېره مننه. ذکریا صاحب اوس د حل لاره تاسې هم وړاندیز کوي. په دې وضعیت، په دې ګډ وډ وضعیت کې هر خواته امنیتي وضعیت ښه نه ده، څه کول پکار دي؟ په تړون باندې ځان چنګک واچو او تړون باندې خبرې کړو، که نه په اقتصادي موضوعاتو باندې بحث وکړو، له حکومت سره ملاتړ وکړو، همدغه مشران له حکومت سره خبرې وکړي او په لارو چارو باندې چې امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، نور ټولنیز وضعیت باندې خبرې وشي. ګورئ دغه وطن زموږ ستاسې دی، په هر شکل سره باید خپل وطن آرام وساتو، د جنگ نه ځان وژغورو، اقتصادي وضعیت ښه کړو. حکومت په هر شکل سره 3 کاله 15 کاله عمر لري، که څه اشتباهات لري د سره همکاري وکړو تر څو چې اصلاح شي، او په انتخاباتو کې ډېر دقت ولرو. مګر په تیر انتخاباتو کې تقلب درغلي له حده تیر و، او دغه محصول دا دی چې موږ اوس په دغه مصیبت اخته یو. جان کیری په خپل کتاب کې لیکلی و چې کرزي د عبدالله پر وړاندې برنده نه و، 50 رایه د ډاکټر عبدالله و، درغلي وشو. نو که موږ هر کله درغلي کوو، نور خلک ګوري چې موږ خپل ملت سره، خپل هویت سره، خپل منافع سره صادق نه یو، نو خارجیان څنګه صداقت کوي موږ سره؟ چې موږ هر وخت د غلطي کوو، کوګنار مونږ کوو، او بیا امریکایانو ته وایي چې ولې ته قاچاق کوي. که موږ خپل ملت سره باور لرو، علاقه لرو، خو دغه آرام شی په اسلام کې آرام دی، په انسانیت کې آرام دی. خو دوی مدیران دي، په سیمه کې مدیریت کوي. نو ګوره که موږ خپل مدیریت، که زموږ بزګر مدیریت نورو ته ورکوي، که زموږ سیاستمدار مدیریت نورو ته ورکوي، نو ګناه د چا دی؟ موږ هسې خلک چې خپل مدیریت نشو کولی او پله په نور خلکو باندې اچوو. باید چې موږ خپل ملي احساس پیدا کړو، د اصلاح لپاره اراده ولرو، صداقت ولرو، خواري ومنو، نه دا چې هر یا باید میلیونر شو. موږ د میلیونر کېدو رقابت لرو. یو لټ خبرې هم وکړي چې دغه کسان چې راټول دي، آیا دغه د افغانستان د اصلاح لپاره کار کوي او که نه؟ نه، دوی په د میلیونرتوب کې پاتې راغلي دي، غواړي چې په دغه رقابت کې پیسې وګټي. همدغه خلک دي. حتی مجدي صاحب و کرزی صاحب ټول د کابل بانک سرنوشت ګوره، پیسې چا پټې کړې او هغه بیچاره په زندان کې ختم شو. مصیبت دا ده چې موږ ملي احساس نه لرو، ملي محاسبه نه لرو. خو دا ملي محاسبه په یو شپه کې هم نه پیدا کېږي. نو ډېر باید چې سخت پیدا دی. کړو. په هر شي باندې باید دقت وکړو. احساساتي برخورد غلط دی، سیاسي ګټو لپاره محاسبات غلط دی. د افغانستان د منافعو لپاره باید محاسبه شي. ګوره که امریکایان ښه دي یا بد دي، په دغه تړون کې د دوی نظریات صحیح ده. دوی وایي چې سولې لپاره کار کوو، شورای سوله شتون لري، ویلي چې امنیت لرو، رامنځته کوو، عسکر لرو، او اقتصادي ودې د امنیت لپاره مهم دی. موږ لپاره ځینې منطقه‌ایي انکشافات رامنځته کړي نو بیا ستانکزی صاحب وایي چې نه، دغه ملي اردو مو په تنظیمي وویشل شوي دي، معاون وګورئ، برخې وګورئ، او په نوم غم لرو د شورا د اصلاح لرو. دغه مملکت هم داسې جوړښت لري، ملیتونه مختلف دي. موږ داسې ساده خلک لرو چې په تذکره کې قوم لیکي. د ده نه جفا دغه ملت سره هېڅ بله جفا نشته. موږ د افغان په کلمه باندې افتخار کوو. کاش یوازې افغان لیکلی وای. په اول ورځ باندې په پارلمان دغه ختم پاسېده، مګر دوی په هغه کې د قوم ولیکل. ځینې دیموکرات خلک دي چې پوهېږي چې په هېڅ دنیا کې قومیت په تذکره کې نشته دی، حتی عقب مانده افریقایي ملکو کې نشته دي. دغسې افکار چې موږ لرو، ولې امریکایي ملاوان توسي؟ موږ بیا عقل خلک یو، په هر شي کې محاسبه نه لرو. او دغه مصیبت دی چې اوس موږ نه دوستي کوی شو نه دښمني. بیا مو د حل لاره ډېر طولاني ده، ډېر سخت به وي چې زر حل شي. بیا هم وایم چې خپل ملي منافعو ته احترام کول پکار دی، او هغه کسان چې موږ فوري له منځه وړي، او هغه کسان چې تدریجي له منځه وړي، باید توفیر ولرو.
پاکستانیان غواړي چې موږ هر څه زر ختم کړي شاید چې امریکایان زموږ په ګټه ونه اوسیږي لکه جاپان سره دښمني وکړه خپل پایګاوې جوړې کړې اما جاپانیان ډېر تعقل سره دغه مشکل حل کړل اوس امریکا د جاپان قصددار دی موږ داسې باید هوښیار اوسو چې امریکا موږ ته محتاج شي نه دا چې داسې هوښیارتیا لپاره یو وخت ته اړتیا ده او یو ښه رهبر ته هم ضرورت لرو باید په انتخابات کې صادق اوسو جان کیری ویلي چې کرزی نه وګټلی او په زور باندې حکومت وکړو که هر څوک په زور حکومت کوي دغسې مصیبت دی دانپروي لري هم امریکایي ته دانپروي لري هم ناتو ته لري وایي ته خو نه برحق رئیس جمهور باید چې موږ غلطه رایه ورنکړو اوس انتخابات زر راځي انتخابات لرو په انتخابات کې خپل وجدان ته مراجعه وکړو ډیره مننه تشکر ښاغلی ذکریا صاحب ښاغلی ډاکټر صاحب سمکنی تاسو نه هم مننه ښاغلی ستانکزی صاحب تاسو نه هم مننه تاسو نه هم ډیره مننه چې خپرونې ته راغلی قدرمنو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضریږو تاسو په بخښونکي خدای سپارم الله مو مل